الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، د قربانی کولو موقع را نږدې ده، نو نننی بیان کې موږ او تاسو ته د قربانی آداب او د قربانی کولو طریقه او د هغې دپاره چې کومه دعا ویلی کېږي هغه بیانو. اول نمبر ادب خو دا دی د قربانی څاروی سړی راولي، نو د هغې دپاره ادب دا دی چې دا به په خوراک څښاک باندې یعنې خوراک ورکول په اوبو باندې په دې باندې به دا موړ ساتي. دویم نمبر قربانی ورځ چې کله راشي نو قربانی د ورځې کول مستحب عمل دی، د شپې نه قربانی نه ځان ساتل پکار دي. او دریم نمبر چې کله څاروی د حلالۍ د ځای دپاره بیایي نو په نرمۍ باندې بیول پکار دي، سختي ورسره نه دي کول پکار. او څلورم نمبر ادب دا دی چې کله د حلالۍ ځای له بې نو د هغې نه مخکې هم خوراک باندې مړول، په اوبو باندې مړول، دا هم د دې آدابونه دي. او چې کله د څاروی د حلالۍ ځای ته بوځي نو د هغې د آدابو نه دا دي چې کله څاروی حلالۍ نو هغې نه مخکې اکثر له عموما چړې خلک اړی رړی، نو لحاظه د څاروي په مخامخ باندې چاړه اړول رړول د دې نه ځان ساتل پکار دي. او بل دا چې د څاروي په مخامخ باندې چاړه تیره کول د دې نه ځان ساتل پکار دي. او بل دا چې کله څاروی حلالۍ نو عموما اکثر له خلکو دوه څاروي راوستي، نو یو څاروی د بل څاروي په مخامخ باندې حلالول د دې نه ځان ساتل پکار دي. نو لحاظه دا د قربانی آداب دي چې کله راسملولی شي نو راسملول لپاره د څاروي سره ظلم نه دی کول پکار. عموما اکثر له خلک وله سټ مات کی، نو سټ ماتول د څاروي دپاره دا چې کوم دی ګناه ده او ګناه کبیره ده، لحاظه سټ وله نه دي ماتول پکار. او په خپو کې وله پړي اچول دا عموما طریقه د څاروي سره اسانه ده، لحاظه د دې ادب لحاظ هم ساتل پکار دي. او بل دا چې چاړه ورله تیره ساتل پکار دي، چې تیره چاړه وي چې کله څاروی راسملولی شي نو چې هغه په جلتۍ سره حلال کړی شي تکلیف ورته میلاو نشي. نو لحاظه د دې آدابو لحاظ او خیال ساتل پکار دي، دا د څاروي آداب دي. دویم نمبر د قربانی طریقه. قربانی طریقه دا ده چې څاروی به د قبلې په طرف باندې راسملوي، او په څاروي کې په دې مرۍ کې یو غوټه ده، دې غوټې ته ټول رګونه راغلي دي، نو لحاظه دغه غوټه به ونیسي او د غوټې نه لاندې به چاړه راکاږي، نو ټول رګونه به کټ شي، وینه به د څاروي غونډه راوځي، دننه وینه به پاتې نشي. نو لحاظه طریقه د حلالۍ دا ده چې د قبلې په طرف به څاروی راسملې او دغه رنګې د غوټې نه لاندې به چاړه لګي، بره به چاړه د غوټې نه نه لګي، ځکه ټول رګونه دغه غوټې له راغلي دي. نو دغه طریقه شوله. او دعا یې دا ده چې اکثر له عموما د اوږده دوا که چاته نه وي یاده نو بیا دا وړه دعا دا ویل پکار دي. وړه دعا خو دا ده چې بسم الله الله اکبر. په دې کې دا مسله یاد ساتل پکار دي که چېرته دا څاروي حلالولو وخت کې قصدن او عمدن د سړي نه دا پرېښودله نو څاروی ټول حرام دی. دویم که چېرته په هیره څه ترېنه پاتې شوله نو په هیره سره پاتې کېدلو کې څاروي باندې بیا لحاظه د هغې خوراک کولی شي، څه باک پکې نه راځي. خو چې قصدن او عمدن یې پرېږدي نو بیا د هغې غوښه نه شي خوړلی. نو دې د وجې نه دا یې طریقه شولله. او بسم الله الله اکبر دا یې دعا شولله، چاړه به بیا راکاږي. د هغې نه مخکې غټه دعا ده، هغه هم که چاته یاده وي ویل پکار دي. هغه غټه دعا ده چې اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. دا دعا ویل پکار دی وسره اول. کدا چاته نه وي یاده نو بیا بسم الله الله اکبر دا دعا ویل پکار دی. لحاظه د دې آدابو او په دې طریقه باندې څاروی حلال شي نو زمونږ او ستاسو څاروي کې به حراموالي د غوښې هغه به پاتې نشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.